السلام علیکم. دا کوم چې پی او آر کارت کینسلیده او سیناسي ترلاسه کېده او د 1978 ریکارډ پیښېده سلسله کې چې کوم فارم ده هغه فارم ته سټیزنشپ فارم یایي. دا اډر سوي دی، دا کنفرم ده چې سټیزنشپ فارم تاسو ته جاري سي. هغو کسانو ته چا پی او آر کارت جوړ شوی یا چا سره د 78 ریکارډ او د ته سیناسي نه ملاو شوی یا دغسې د کارډ بلاک شوی یا د شک په بنیاد یا د ایسائی له طرفه یا د بل له طرفه او هغه د 1978 ریکارډ لري، هغه د 1978 ریکارډ پیش کړي او د خپل ځان تصدیق وکوي، ادارې به کوي تصدیق. اوس د دې سلسله څنګه ده؟ دا سلسله سره خلاص کو او دا اډران وسول ولي یو به دا ته د اډر ولي وسود ما تا باندې دون رحم ولي رالی په پښتنو باندې د رحم جیب شکونه کله چې هم مذمت ونه کوي د خپل حق دپاره په قسم دی ده له یو شي تر ګټه ترلاسه کېده. څه ټیم چې هغو خلکو مذمت وکړو، کوم خلک چې ویل ته نیم پاکستانی یم خاندان کې، نیم د افغاني کارډ را جوړ کړی دی، پی او آر کارډ را جوړ کړی دی، کوم ځای نه پاکستان کې پاته سو او کوم ځای نه هلته ولاړ سو. واده مې دلته سوی ده، بچیان مې دلته دي، زه دلته یم، پیدایش مې دلته سوی ده، مذمت یې شو کو. هغه خلکو دپاره د هغو مذمت له وجې خلک د ادارې موږ ته د پښتنو ته یو داسې لاره ور جوړه کړه چې ته د 78 ریکارډ پیش کړه، اډر وصل د 78 ریکارډ دی پیش کړي. هغه کسان دی راشي تصدیق دی وسی که واقعي 78 ریکارډ څوک لري هغو ته دی سټیزنشپ جاري سي، پاکستانی کارت دی ورته ورکړل سي. اوس هغو ته پاکستانی کارت ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي ځان ته مجلس ته. د دې طریقه څنګه ده؟ څه چاته ملاو شوی ده؟ طریقه دا ده کله چې هم تا کارت ملاو سي ته به هغه خانې ساکسون څه طریقه فیلپ کیږي، څه طریقه جمع کیږي، قانوني لاره چې د هغه باندې زه ولاړ سم 10 منټه ویډیو ده، طریقه به شارټ درشه هغه چې د ډک کو جمع دی کو بیا داسې نه ده ستا ته کارت درکوي. تا دی 78 ریکارډ ویریفیکیشن کیږي، تصدیق کیږي. که تصدیق په هغه ټایم وسو تا ته به وایي چې ورسه اډر به درکړي، ولاړ څه خپل کارت جوړ کړه. که چیرې تصدیق ونه سو، تصدیق دپاره لږل کوونه ضرورت سو، لږي به څوک ته چې فارم ملاو سي تا ته یو ټوکن ملاویږي، هغه ټوکن به ته بیا کمیټۍ کوې، ته به کمیټۍ ته پیښیږي، کمیټۍ ته به ټول ډاکومنټس پیښوي، اوریجنل در سره ول که فوټوسټیټ در سره ول هغه به پیښوي. که په هغه ټایم باندې دوی تصدیق وسو د تا به اډر درته وکړي، ولاړ به سي خپل سیناسي به په نادره کې جوړ کړي. اوس داسې نه ده سیناسي نادره تا ته ډایرکټ جوړوي، بے فارم ضرورت و، برث سرټیفیکټ ضرورت و، ګارډین ضرورت و، سا کوم پروسس ضرورت و، کوم ترتیب ضرورت و، د نادره کوم شی ضرورت وي هغه به پوره کېږي، بیا به ته سیناسي درته جاري کېږي. که د هغه نه و پوره ګیله به نه نادره کوې نه بله بله کوې، هغه ترتیب هغه ډاکومنټس به مکمل کېږي، بیا به تا ته کارډ ملاویږي، ډایرکټ نه درته ملاویږي. اوس ته به کمیټۍ د هغه فارم له بعده یو ټوکن ملاویږي، بیا به ته کمیټۍ ته ځان تیاروې. په کمیټۍ دپاره ځان تیارولو دپاره ما ویډیوز په یوټیوب پرتې دي، تاسو ځان په هغه ویډیو کتلو باندې ځان تیار کړئ چې کوم ډاکومنټس به پیښوئ، کوم به نه پیښوئ، کوم د تاسې په حق کې دي، کوم د تاسې په حق کې نه دي، کوم اهمیت لري، کوم اهمیت نه لري. دا ټول ویډیو تقریبا ما جوړې کړي دي، پرتې دي. ته چې کمیټۍ وکړې یا به په هغه دستي تا ته اډر ملاو شو، ولاړ څه نادره ته رجوع وکوه، یا به تا ویریفیکیشن کې واچوي، هغه تا کوم چې کارډونه دي هغو به تصدیق وسي. که تصدیق د تا په حق کې راغلی تا ته به اډر وسي، بیا به نادره ته ولاړ سي. که تصدیق تا په حق کې نه و نه ده، نو بیا نو پریشانۍ دي. ډیفولټ کوي درې کټګریانې دي. اول یې هغه خلک ډیفولټ کړل چې یو څه هم نه لرل هغه او د ای سی سی کارډوال. دویم یې هغه خلک چې واخیستل کوم خلکو چې
POR کارت جوړ کړی وو او بل د پاکستان د 78 وغیرہ وغیرہ ریکارډ نه و، نه په خاندان کې یو چا شناختي کارت جوړ کړی وو. غایب څو اخیستل. دریم خلک خطرناک خلک دي. څوک اخلي پسې؟ هغه خلک څوک چې د چا په خاندان کې ننوتي دي. په دې باندې تفصیلا ویډیو درته جوړوم. بله ویډیو هغه ویډیو کې تاسو ته لږ په کار ده په غور سره وګورئ. ولې وګورئ؟ هغه په دې وګورئ په هغه کې زه چې څونه معلومات لرم هغه معلومات له تاسو سره شیر کوم چې په ملک روان څه دي، کیږي څه، ولې کوي، 78 ضرورت ولې پیښ شو او 78 شاته قانون تر کومه جایزي، پښتون دپاره 78 ولې ده. دې شاته یو ډېر خوفناکه حقیقت دی خو درته بیانوم یې په بله ویډیو کې. بیا که هر څه کېدل ودې څه پروا نه لري.